ډیره سخته ورځ ده محترمه د قیامت. د هغې نه مخکې چې ټول خلک ختم شي، هر څه الله ختم کړي. حدیث پاک کې راځي چې الله رب العزت په 40 کاله یکتا وي، 40 کاله به الله یک یوازې وي، هېڅ څوک به نه وي. او الله به دا اعلان کړي چې لمن الملک اليوم، د نننۍ ورځې بادشاه څوک دی؟ لمن الملک اليوم، د نننۍ ورځې بادشاه څوک دی؟ ای د دنیا جاگیردارو، ای د دنیا بادشاهانو، ای د دنیا هغه خلکو چې تاسو به خپل ځان ته طاقتور او زورور وي، د نننۍ ورځې بادشاه څوک؟ هېڅوک په جواب ورکولو والا نه وي. 40 کاله بس په الله رب العزت په خپله باندې وفرمایي لله الواحد القهار. نن د هغې ذات بادشاهي ده چې هغه ډېر په قهر کې. سخته ورځ به وي، سخت. عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې ای د الله پیغمبره، چې خلک په محشر کې ولاړ وي ټولو بربن وي، نو عایشه رضی الله عنها خو ډېره حیاداره وه. نو د الله پیغمبره دا خلک په یو بل ته نه ګوري؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل وی ای عایشه په دغه ټیم کې به هېڅوک یو بل ته نه ګوري او د ټولو خلکو نظرونه به دا د الله په عرش باندې، چې الله څه ټیم حساب کتاب شروع کړي. سخته ګرمي به وي، نور دا به 1 میل فاصله کې وي، ځمکه دا به د تانبي وي، هر انسان به د خپل عمل مناسب خولو کې ډوب، څوک تر تلو پورې، څوک په ټاکنو پورې، څوک نومه پورې، څوک مرای پورې. او هر سړی به چې کوم دی د یو بل نه تښتي، مور به د لور نه تښتي، لور به د موره تښتي، پلار به د زوی نه تښتي، زوی به د پلار نه تښتي. او په دې یره به تښتي چې هسې نه دا پلار رانه یو نیکي وغواړي. نو خو زه خو ځان له په سخته کېم، زما خو ځان له خال چې کوم دی نه دی معلوم چې زما سره به څه کېږي. نو هر یو انسان به چې کوم دی څومره رشتې په دنیا کې په کار راځي، دا ټولې به د یو بل نه تښتي او سخته ورځ به وي. او خلک به چې کوم دی حضرت آدم علیه السلام له لړ شي، هغه به انکار وکړي زه د الله محل نشم. نوح علیه السلام له به لړ شي، هغه به انکار وکړي زه د الله محل نشم. یو پیغمبر له به خلک ځي، هغه به انکار کوي چې الله ډېر په قهر کې دی، زه د الله محل نشم. اخر کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم له خلک راشي او خلک به دومره تنګ شوي چې دا خلک به وایي چې موږ د جهنم ته لړ شو، خو چې الله د حساب کتاب شروع کړي ډېره زیاته ګرمي. حالانکه دوی به جهنم لا لیدلي نه که نه، چې جهنم ویني بیا به هلته تړتکي وي، خو دوی به لا جهنم لیدلي نه، نو دوی به وایي چې دا حساب کتاب د شروع شي، موږ د جهنم ته لړ شو، د حساب کتاب شروع شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم له چې خلک راشي، نبی علیه السلام به ور ورځې الله رب العزت ته په سجده باندې پروت وي او ور ورځې به د الله رب العزت تعریفونه کوي او جړا فریاد به کوي او د یا رب امتی امتی چغې به د هغې نه مخکې وي چې الله زما امت جنت ته بوځه. ور ورځې پس په الله رب العزت ورته وفرمي محبوبه سر اوچت که څه غواړې، څه چې ته غواړې در کومه در. چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم سر مبارک اوچت کړي، الله به ورته وفرمي سره د علمه چې څه غواړې محبوبه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته چې الله حساب کتاب شروع که خلک تنګ شوي د ګرمي، د هغې نه پس په حساب کتاب شروع شي. نو سخته ورځ ده. نو په دغه ورځ باندې به ټول بادشاهان او ټول غریبانان ټول په یو صف کې ولاړي او ټول به بربنډي د الله مخې ته به ولاړي. نو د دې وجې نه الله رب العزت وفرمایل چې مالک یوم الدین، مالک د ورځې د جزا دی، مالک تر ورځې د بدلې دی، مالک تر ورځې د قیامت دی. دنیا کې هم الله مالک دی، خو دنیا کې معمولی عارضي بادشاهي خلکو له ورکړي، هلته به چا سره بادشاهي نه وي، هلته به ټول غریبانان ټول ملنګان. نو مالک یوم الدین دې کې چې کوم دی دې طرف ته اشاره ده چې هلته به مجازي بادشاهي د چا نه وي، اکه حقیقي الله به هغه به چې کوم دی مالک وي او هغه به بادشاه وي. او مالک یوم الدین مالک تر ورځې د بدلې دی، په دې ورځ به الله چې کوم دی بدله ورکوي. نو دې کې دې طرف ته هم اشاره ده چې په دنیا کې کو تاسو څوک په مصیبتونو او پریشانو کې یو کس ووینئ، نو د هغه باره کې تاسو دا فیصله نشئ کولی چې دې د الله بد شي، د دې وجې په ده باندې چې کوم دی مرض راوستی دی، دې د الله بد شي د دې وجې نه چې کوم دی په مصیبتونو کې ګیر. او که یو کس تاسو په خوشحالۍ او په نعمتونو کې ووینئ، نو د هغه باره کې تاسو دا فیصله هم نشئ کولی چې دا د الله خوښ دی. حدیث پاک کې راځي چې په ورځ د قیامت به یو کس به وي، هغه به ټول عمر چې کوم دی په خفګانونو او پریشانو او مصیبتونو کې تیر کړي، خو الله به یې راضي کړي وي. الله به چې کوم دی وفرمایي فرشتو ته چې دې ورشئ جنت ته یې بوځئ، جنت ته یې بوځئ، مه د جنت په دې کناره ولې یو چکر ورکړي، چې کله چکر ورکړي
او دا بنده راوړي خپل ځان ته ودري، الله ته د خپل شان مطابق تپوس کی زما بنده دا راته ووایه دا دنیا کې چېرته غم او مصیبت لیدلی و وي د دې کس نه به دا هر څه هېر شي، دی به وي چې یا الله زما د ستا په ذات باندې قسم وي چې دنیا کې ما چېرته چې کوم دی مصیبت او خفګان نه دی لیدلی. بل کس هغه به ټول عمر په خوشحالو کې تېر کړي خو الله به یې ناراضه کړي. الله به وفرمایي فرشتو ته دې بوځئ جهنم ته دننه مه لړه کوئ، صرف د جهنم په دې کناره ولې یو چکر ورکړي. چکر ورکړي دا کس راولي الله ته د خپل شان مطابق تپوس وکړي زما بنده وایه که نه دنیا کې د چېرته خوشحالي لیدلې وه وي دا کس وي چې یا الله زما د ستا په ذات باندې قسم وي چې په دنیا کې ما چېرته خوشحالي نه دی لیدلې. د جهنم په غاړه یو چکر د دنیا هغه ټولې خوشحالۍ د ده نه هېرې کړي او د جنت په غاړه یو چکر د دنیا هغه ټول مصیبتونه او پریشانۍ چې کوم دي هېرې کړي. نو که تاسو په مصیبتونو او پریشانو کې ووینئ د هغه باره کې تاسو دا فیصله نه شئ کولی ځکه هغه د بدلې روز هغه ده که نه د ټولو نه زیات مصیبتونه او تکلیفونه دا به انبیا علیهم السلام راغلي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د دین د خاطره چې څومره تکلیفونه انبیا علیهم السلام ته رسېدلي دي نو د ټولو نه زیات تکلیفونه نبی علیه السلام وایي ما ته رسېدلي. طیف هغه واقعه زموږ ستاسو مخې ته ده څومره تکلیف ورته ورسېد او څومره چې کوم دی په کاڼو باندې وویشتو او هغه وینه چې هغه د ټولې دنیا کې چې څه هر څه نه قیمتي ده هغه وینه چې کوم دی په پاڼو باندې وبهېدل. ځکه دنیا دا دارالعمل دی، دا عمل میدان دی، دلته به عمل کېږي بدله به ول الله رب العزت چې کوم دی په آخرت کې ورکړي. د دې مثال مفتي شفیع صاحب داسې بیان کړی دی چې یو کس دی او هغه چې کوم دی نوکر دی نوکري کوي او نوکري چې کوم دی سخته ده تکلیف دی پکې خو تنخواه یې ډېره زیاته ده نو دی چې کوم دی په غرمو باندې ولاړ دی خولې بهیږي کپړې څښا دي او یو کس راشي هغه ورته وایي چې یاره ته خو ډېر په مصیبت کې داسې وکړه نوکري پرېږده نو وي دا کس دا کم چې په مصیبت کې دی په خولو کې دی په تکلیف کې دی وي دا کس په ډېر زیات خفه شي په دې خبره باندې چې ګوره ما دومره په خوارو زارو ځان نوکري چې کوم دی نیولې وه نوکري مې چې کوم دی نوکر شوی وم نوکري راته میلاو شوی وه او دا کس ما ته وایي چې نوکري پرېږده نو وي دا کس به د خیرخوی نه دی بدخوی ځکه چې دی وایي چې دا سخته زه برداشت کړمه نو دا میاشت په آخره کې ما ته تنخواه میلاویږي او ډېره غټه تنخواه به راته میلاویږي د دې هغه بدله به راته میلاویږي د دې سختو هغه چې دا راته میلاو شي په دې به زما ټوله زندګي جوړېږي. وي دقه شان دنیا کې کوئی انسان سخته تیري تکلیف برداشت کوي نو د هغې ورځې تنخواه په تمه دی چې دا څومره تکلیفونه دي څومره مصیبتونه دي دا ټول به زه برداشت کړمه خو د دې په بدله کې به ما ته په قیامت کې الله رب العزت جنت راکړي د دې بدله به الله کوي. نو څنګه چې دا کس په دې خولو باندې په تکلیفونو باندې سکار نشته دی دقه شان د انبیا علیهم السلام او د اولیاء الله د الله چې کوم خاص بندگان دي هغې ته ډېر تکلیفونه رسي او د هغې په دې تکلیف باندې کار نشته دی په هغې کې مطمئن دي موږ له د الله د بدلې روز پیدا کړی چې د قیامت ورځ د الله به راله بدله راکړي.